شیعه طبقه به د مسلمانانو باندې یو اعتراض کوي. شیعاګان وایي ثم اتم الصيام الى الليل، چې قران کریم کې دا آیات ته مسلمانانو ته حکم دی چې تاسو خپل روزه د شپې پوری پوره کړئ. یعنی څنګه چې د شپې حصہ شروع شي نو تاسو روزه ماته وکړئ، روزه ماته کړئ. نو لیل خو هغه حصے ته ویل کېږي چې کله دا تیاره بالکل خوره شي. حالانکه مسلمانان په داسې وخت کې روزه ماته کوي چې لا بالکل تیاره لګېدلې نه وي، د رڼا حالت وي، ماښام اذان وشي مکمل رڼا وي او دوی روزه ماته کوي. نو دا د وخت نه مخکې روزه ماتول شو، لهذا دوی دا روزه ماتول دا صحیح نه دي، روزه یې ونه شوه. دا یو غلط فهمي خورۍ لګیا دی. او دا وایي چې دلته قرآن عظیم الشان کې الله فرمایي ثم اتم الصيام الى الليل، د شپې پورې. او شپه ویل کېږي چې کله خط تیاره خوره شي. الى المغرب خو نه دی فرمایلی دی، الى الليل فرمایلی دی. نو موږ دا وایو چې دا اعتراض چې کوم کوي دا انتهایی په جهالت باندې مبني دی. د لیل د تعریف نه د عدم خبرتیا په وجه باندې دی دا اعتراض کوي. د مسلمانانو په ذهن کې د خپل دین متعلق د خپل عبادت متعلق شکوک او شبهات ورچي. دغه جهالت په بنیاد چې کله دا اعتراض شو نو ډیر شي مسلمانان فکرمن شو د خپل روزه په باره کې چې آیا واقعي زمونږ دا روزه د وخت نه مخکې د معنا چې روزه نه ده شوې، داسې نه ده. د لیل تعریف چې کله سمجھ ته راشي نو پته به ولګي چې د اتم الصيام الى الليل څه مقصد دی. زمونږ چې کوم معتبرات دي، معتبر کتابونه دي د عربي لینګویج اعتبار سره، نو هغې نه زه تاسو ته د لیل تعریف پیش کوم. تاج العروس دا د عربی لغت بهترین کتاب دی، معتبر کتاب دی. لسان العرب او دکشان المعجم الوسیط، علماء کرام به دې پوهیږي چې دا څومره معتبر کتابونه دي د عربی لغت په اعتبار سره. د درو کتابونو دا لیکلي دي عقیب النهار ومبدأه من غروب الشمس. لیل دې ته ویل کېږي چې کله د ورځې اختتام شي نو دروازه په اختتام سره د شپې ابتدا شروع شي. نو د شپې ابتدا شروع کیږي کله من غروب الشمس، چې کله د انور غروب شي او انور ډوب شي. دا د شپې هغه ابتدایي مرحله ده. او قرآن عظیم الشان څه فرمایلی دی ثم اتم الصيام الى الليل، چې د شپې حصہ څنګه شروع شوه د ورځې حصہ ختم شوه تاسو روزه ماتې وکړئ. دا د لیل په تعریف کې نشته چې به هر طرف ته تیاره خوره شي. دا د دې د خپل خېټې تعریف دی، د خپل بطن نه کړی دی. مصطلح تعریف چې کوم معتبرات لیکل دي هغه دا دی چې کله د ورځې حصہ ختم شوه او د شپې حصہ شروع شي. د شپې حصہ شروع کیږي کله من غروب الشمس، چې کله د انور غروب شي. نو چې انور غروب شو د ماښام وخت داخل شو کنه، نو اذان شي د شپې حصہ شروع شو، نو بده وجنا روزه ماته بالکل په صحیح وخت کې ده، قبل از وخت نه وي. روزه بالکل مسلمانانو صحیح ده.